یو سړی و ډېر زیات غریب و او داسې غریب و چې نه د غرمې د روټۍ درک و نه بیا د شپې د روټۍ درک. نو په لاره روان دی او دا اشعار وایي چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه. هاي هاي څوک شته چې مرګ خرڅوي او زه په بیه واخلم؟ داسې څوک به وي چې مرګ خرڅوي او زه په بیه والم؟ دې ژوند نه خدا خده چې چرته مرګ خرڅېږي او زه په بیه والم او زه مړ شم. ځکه چې د ځان لوږه خدا سړی برداشت کی، لیکن د بال بچ لوږه برداشت کول چې دي خدای دې چاته نه ښیي، دا د سړي د برداشت نه بال. یو سړی ورپسې روانو، هغه چې دا اشعار واورېده نو هغه وله 1 روپۍ ورکړه چې خدای بنده مرګ مه غواړه، دا 1 روپۍ والا بال بجله به پې اوړه والې او وخت به دې پې تېر شي. سړی ډېر خوشحال شو، روپۍ واغسته اوړه بوړه وخت یې پټال. د زمانې انقلاباتو دا سړی چې دا د لوږې نه مرګ غوښتو، د زمانې دیچکو دا سړی د ټول ملک وزیر اعظم جوړ. یا داسې حالو چې د لوږې نه مرګ پسې ګرځېده او یا بیا د ټول ملک وزیر اعظم شي. هغه سړی چې چا وله 1 روپۍ ورکړې وه، بیا هغه داسې غریب شو چې هغه بیا ځان له مرګ لټولو. هړکې خیال وکړو چې دې سړي سره خو ما په ډېر سخت وخت کې د 1 روپۍ امداد کړی و چې د لوږې نه ځان ته مرګ غوښتو او ما وله 1 روپۍ ورکړې وه او نن دی د ملک وزیر اعظم دی. راشه څه تجربه خو پې وکړه، بادشاہ دی د ملک. نو عزیزانو یو درخواست یې ولیکه او دا درخواست په سر باندې دا اشعار ولیکل چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه. او وزیر اعظم صاحب زاغه سړی ما چې تا د لوږې نه ځان ته مرګ غوښتو، دا شعرونه دې وې او ما په ډېر سخت وخت کې تا له 1 روپۍ درکړې وه. نن هغه حال چې کوم ستاو نو هغه په ما راغلی دی. نن ته د ملک وزیر اعظم په دې درخواست باندې غور وکړه که څه امداد را سره کولی شي. الله
درخواست چې څه وخت کې وزیر اعظم ته ورننوت وزیر اعظم ورته ډېر وژړل دا د پاکستان دا کوسډب وزیران نو درخواست ولا یو څه ایشو پیشو پیونی کی چې محکمې ته یو څه نو اوی زما ما په آرام کېنه داسې هغه وزیر هر چا ته لیکي دلته ځای کم دی هغه ورځ یو هلک ما ته راغی وی جي وزیر اعلی صاحب پې لیکلي دي چې ځای وله ورکړي خو بس ته دې افسر ته ووایه چې ځای راکړي ما ورته یو قصه وکړه تاسو دا خیال کړئ چې جوړ وزیر پې دستخط وکړي نو به دا خو جوړ زه د ضیاءالحق نیکه شوم نو ما ورته یو قصه وکړه ما یو طالبو په دلی کې چې کتابونه خلاص کړه نو پلار ورپسې خط ولیږلو چې راځه که نه بس دی ازوی ورته ولیکل چې پلاره داسې چل دی چې دلته یو راجا دی د هغه لور ده کتابونه مې خلاص که خو د هغه لور ده نیم نکاح شوی او نیم پاتې دی نو دعا کوه چې دا نور نیمه مشي نو بیا درځمه ما قبوله کړې ده خو چې دا د راجا لور ما قبول کی ما په خبره پوهېږئ ما قبوله کړې ده خو چې دا جینۍ ما قبول کی نو خبره که خیال وکړئ ستا په قبلېدو کې ده که د جینۍ په قبلېدو کې ده په دې مې پوهېږئ ها تا خو به د وزیر اعظم لورم قبول کړي خو چې هغه خودم قبول کی که